أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک دی اللہ رب العالمین دی طرفنا یو اہم عبادت تے، څومره چې عبادت اهم وي هغه عمره د هغې فضایل مسائل زده کول هم اهم وي. د رمضان متعلق مختلف قسم له فضایل او مسائل هغه به انشاءالله العزیز په دا مختصر نشست کې بیانو. وکار دی چې تمام مسلمانان د تعلیم او د تعلم په نسبت سره دزده هم کې ځان هم په پوي کې زکا کچیتا د مونږ یو عمل داسې وو چې هغه د مونږ په ګمان کې صحیح وو او په حقیقت کې هغه د علم په اصولو کې نو هغه عمل به عند الله قبول نه. د ټولو نه اول د رمضان د روزو په باره کې پیغمبر پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چا چې دغه روزې د رمضان ونیولې د ایمان په نسبت سره ایمان و چې د الله د طرف نه لازمي دی او د ثواب امید یو الله تبارک وتعالی به د دغه مسلمان روزدار مخکینی ورستنی گناہونا معاف کئی. دی جنت په دروازو کې یو دروازه داسې دو چې آغا خاص دی اغو خلقو دی پورا دو چې آغا روزدار دی. روزدار خلق بی اغیتا ننوزی. قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی دی رمضان دی رجوع په بارا کی فرمائی چې کوم یو سړی دغه میاشتلا را حاضر شو او دا سړی په جامه د صحت کی وی دا سه مریض نوی چاغا روجا نشی نیولای نو اغلا روجا نیول لازم دی. کم سړی چې بیمار دی د روجی نیولو نه قاصر دی یا په سفر کې دی الله اغیلا رخصت ورکړی دی. د روجی په مسائلو کې ډیر مسائل دي انشاء الله العزیز. د یو څو ورځو کې د مازدیګر د مانځنه فورا بعد لاس منټه کې د هغې به مختصرا وضاحت کو. ټول ملګري د زده کړې په نیت باندې هغه اورو. اولنۍ مسله د روجې په باره کې دا ده روجه په چا باندې فرض ده. روجه په نر او خزا دواړه باندې فرض دو دی الله دی طرف نه. هاغه نر او خزا چې آغا بالغ وي په شریعت کې بالغ هغه چاله ویلی شي چې په الک یا جنې باندې علامات دی بلوغت څرګند شي. ټول خلق پاغه پوهیږي لکه الک وی اغیلا احتلام وشي یا جنې وی اغیلا ماهواری بیماری وغیرہ چې کم الله مقرر کړی دی هغه پیوي. دا علامت دی بلوغت دی مطلب دا چې دا علامات چاله مخامخ شي آغا بالغ دی. موز بم کوي اروجا به هم نسی. کم از کم عمر دی دغو بلوغت دی علامات دی پورا چې څرګندېدی شي. دی جنې دی پورا 9 کال عمر دی چې دی هغې نه مخکې په بلوغت نشي راتلی. ها 9 کالو کې راتلی شي، 10 کې راتلی شي، 11 کې راتلی شي مخکې داسې. او الک چې وي د هغې دپاره کم از کم عمر 12 سال دی. 12 کاله 12 کالو نه مخکې الک بالغ نشي ګرځېدی. بیا که یو الک او جنې داسې وي چې په هغې علامات د بلوغت څرګند نشول او ته یې معلوموي چې آیا روجه په فرض دو او که نه دو فرض، نو بیا فقها فرمائی 15 کال عمر د دواړو د پاره شرط دی چې څه علامات نوي او 15 کال یې پوره وي بس دا به شرعي فرضي روجه نسی. بهتره خبره دا ده چې د فرضي روجې نه مخکې یو کال نیم ثوابي روجه چې د مخالق ته وي چې هغه ونیسي.
البته که ثوابي روجا یو الک یا یو جنین ولی وی او بالغ شوی نه وی او روجای ماتم کړه نو بیا به صرف یو روجا را نشي شپېته روجي پاغي لازم نه وي دا د بالغ حکم ذکر شو او تعریف ذکر شو. دویم نمبر کې روجا په هغه چا فرض دو چې آغا بیمار نه یو نیم سړی د ګردو بیمار وي څوک د شوګر مریض وي څوک په نورو بیماریو کې داسې اختوي چې آغا وختن فوختن یا خوراک کوي یا وختن فوختن آغا دوایی استعمالی د دو خبرو دی وجه نه آغا مجبور دی چې که خوراک ونه کی یا دوایی ونه خوري نو آغا بیماری سیوا کیږي یا خدا نه خواسته مرګ له نزدیکیږي یا په وجود داسې حالت رسی چې ضایع کیږي دا په شریعت کې مریض دی نو داسې مریض لا روجا پر خول شرعن جائز دی قرآن اغیلا اجازت ورکړی دی. البته کچېره داسې وا چې یو سړی بیمار دی خو وهم دی وتا وهم مطلب دا چې یاره اسې نه چې خراب نشم اسې نه چې د ګردو تکلیف راته پیښ نشي اسې نه چې داو شي دغله ویل شي وهم دی وکار آیا د وهم په بنیاد روجا پر خول جائز دی او کنه دی؟ شریعت داوی چې تش د وهم په بنیاد روجا پر خول دا جایز نه دی. روجا ونیسا او کبیا کیفیت او حالت دغه ل ورسېدو چې ورستو بیول شولې بدحال شولې بیا شرعن توله د روجې د پر خولو اجازه شتا خو چې ته پوي شي 100% یقین دی دا پیدا شي چې کا روجا می موت نه کړل نو ګور مخ کې ضایع کېږم یا بیماری می سیوا کیږي. په دغه ځای کې یو اهمه خبره ټول مسلمانان نارینه او زنانه دی واوري اکثر له بیماران چې وي د اغوی د دوايي په ذریعہ باندې د خپل بیماری تدارک کوي. مثلا یو بیمار دی د ګردو نو دوايي خوړه نو بس د پاغه باندې درد قلار شو د دغه په ځای باندې متبادل یو طریقه شته دی که یو سړی درد محسوسوي تکلیف محسوسوي کمه دوايي چې په خله خوړل شي هغه دوايي د انجکشن په ذریعہ یا د ډریپ په ذریعہ باندې هم بدن لر رسیدای شي د تو درد په کلارې دی شي. ډیر خلک دوايي چې کچې تمو ډریپ وخی جوړولو یا چې تمو دغه انجکشن ولګولو روجا مو ماتيږي حالانکه مسله د شریعت دادو چې په انجکشن باندې یا په ډراپ باندې روجا نه ماتيږي. هغه ځون له د فقهاوی و مسلادو که یو سړی کمزورې دی او پروجا کې د طاقت والا ډرپ خېجوي نو دغه د طاقت والا ډرپ خېجول وي ته خبره صرف نه ده مکروه دی دا نه چې کنه روجا دې په خرابېږي روجا په نه خرابېږي خو بے صبری نه پکار چې خپل ځان د طاقت د پاره دی چې دی پروجا کې چې پاغزوي کې برداشت کول پکورو ته چې دی ډریپ ځون له وخت جوړلو روجا په بیام نه ماتيږي کده رقص تنوي کده غوخستنوي دغه سي د ډریپ مسلم دو. نو کم بیمار حضرات چې دی اغوی دی د خپل بیماری تدارک مخنیوي د ګولیو او د شربتو په ځای باندې د انجکشنو یا د ډریپ په ذریعہ کوي نو ان شاء الله چې روجا به بچي او بیماری به هم سنبال شي. دریم نمبر کې روجا په هغه چا فرض دو چې آغا مقیم وي په خپل ځای باندې وي مسافر نه او مسافر شرعي باندې روجا نشتا. مسافر ګوره دوا قسم وی یو هغه مسافر دی لکه بهر ملکونو کې دی اغي منځونم پورا کوي او اغي مسافر دی او روجا بهم نسی اغي له روجا نوی ما ځکه هغه د عرف په لحاظ سره مسافر دی. یو هغه مسافر دی چې هغه شرعي مسافر هغه ته وی لکه د خپل کور یا د خپل هغه ځای نه چې په کم ځای کې ته پاتې کیږي ته اراده وکي او مخکې روان وي 48 میل تقریبا چې آغا 177 کیلومتر جوړیږي دومره لري چې کله ته او په هغه ځای کې دی د 15 ورځو د تیرولو هغه نه کم اراده وي نو ته مسافر شرعي توله د څلورو رکعاتو په ځای باندې المنظم 2 رکعات دی او د تو د پوره شریعت روجا هم معاف کړی دو کا روجا ننسه نو الله ویلی دی چې څوک په توسو کې مریض وي یا په سفر باندې وي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر نو بیا د نور ورځو روجا ونسی.
په دغه کې د عامو مسلمانانو نه یو غلطي کیږي، نیمه مسله واوري نیمه یو نوري، نو غلطي تی وشي. احتیاط کو. یو سړی داسې دی چې د کور نه مثلا سفر کوي د سبعی په 8 بجې لاهور لا یا کراچۍ لا یا لري بل ملک لا بل ځای لا په 8 بجې به روانېږي د خپل کور نه، او دغه سړی د پښمنی په ټیم کې خپل روزه پریږدي. چلا وی چې سبا خو زه اسم په 8 بجې سفر شروع کوم. آیا دغه مسافر لا چې اله فلحل مسافر دی نه او پر شمای په کور کې پیروغلو نو روزه پر خولې شي کني شي پر خولې. په دا مسله ځان پوي کو چې دا سړی اله فلحل مسافر نه دی، په کور کې دی، مقیم دی. دا د هغه 8 بجو د پورا چې دای سوچ لري چې زه به روانېږم خپل روزه نشي پرې خولې، بلکې دای به روزه ونسی او په 8 بجې خپل سفر کې روان وي. بیا قبل پر شمای په سفر کې راغللو، بل پر شمای په سفر کې راغلو، مثلا وخت د پښمنی راغللو او دوه کتل چې زه خو په سفر کې، نو په دغه ټیم کې اغلا د روزه د پرخولو اجازت شرعاً شته دی. روزه پرخولې شي دغه سفر مراد ده چې ته په کور کې نوستوي او اراده دی وی چې زبې کخري سفر لڅم سفر به کوم او د مخ کې نه چي دي روزه پرې د داسې روزه پرخول نشتا. دا د هغه چا حکم ذکر شو چې کم خلق روزه په فرض دو. څلورم نمبر کې په هغه چا روزه فرض دو چې هغه په عمر کې داسې طاقت لري چې هغه روزه نیول شي. کله کله یو سړی دومره بوډا شي یا دومره بوډی شي و زنانا چې هغه د روزو نیولو توان او طاقت نه لري. عربی زبان کې اصطلاحي الفاظ غیله شیخ فانی ویل کېږي. داسې بوډا چې په یو موسم کې خپل روزه نشي نیولای، کاغی د جمی ورزو لواړوي پاغه لاند ورزو کې نشي نیولای، وسیم نشي نیولای. دغه شیخ فانی د دغ سره په دغه حکم کې هغه بیمار هم شریک دی چې هغه لا علاج شي، او ډاکټر اغلوي چې تبم په دغه حالت کې وي د دغه نه به نورم بدتر کېږي خو خکېږي بنا. داسې بیمار هم د دغه حکم لري د شیخ فانی. کدا سې یو مشر سړی وي بوډا یا بوډی وي چې هغه په یو موسم کې هم د روزې په نیولو باندې قادر نه، ګوره الله تبارک وتعالى ته مکلف کړی نه په ځون باندې اسې زور مته روا کروجي نشي نیولای. ټیک شو دی الله نه غواړه چې الله دې مو دغه کمزورتیا چې دی معاف کی، لیکن داسې سړی چې دی خپل فدیه به وبوسي د خپل یوې روزې په سر باندې به د سرسایي چې څومره پیسې جوړیږي د یوې روزې په سر باندې به دغه فدیه وبوسي. دغه فدیه ټوله په یو ځای مر کول شي او بیل بیل مر کول شي د هر روزې لپاره. بیا هغه خلک چې هغه لږ غوندې د روزې نه قاصر شو، سم مسله و تر پیښه شو خدا نه خواسته روزې وننی ولې د اپریشن دی وجنا یا بل څه مسله و تر پیښه وا، نو سوچ دا وی چې زبې روزې خاصم نشم نیولې پیډیا به ورکم چې د روزو نه په خلاص شم. دا یاد لرا چې په عمر کې په کم ورځ کې ته په روزه نیول باندې قادر وي تر هغه وخت پورې ته فدیه د خپل روزو نشي ورکولای. البته کته روزه نوی نیولې او دغه حد لورسېده چې مرګ در باندې روغلو، نو په داسې حال کې بیا به ته وصیت کوي چې د مو د روزو نه خلق لا دومره فدیه او بسودا وصیت به ته کوي. پنځم نمبر کې او آخري هغه زنانا چې هغه مثلا حامل وي چې هغه د روزې نیولو طاقت نه لري، یا داسې زنانوي چې هغه خپل بچی له شوده ورکوي، هغه ته په عربي زبان کې مرضعه ویل کېږي چې خپل بچی له شوده ورکوي. آیا دا خپل بچی له چې شوده ورکوي ظاهره خبره ده چې بچی له شوده پي ورکوي نو خپل وجود به کمزوري کېږي، هغه طاقت نه بیا هغه انرژي نه، نو بنده کمزور شي او الته کې بیا د روزې نیولو طاقت نه لري. نو مسله د شریعت دا ده چې کچې ته داسې څه صورتحال جوړېدای شو چې خپل بچی لا د خوراک تنظیم کولای شي. نن سبا وخت کې چونکې دغه پاوډر دی یا نور داسې اسباب دی، شوده دی، وضو وغیرہ یا نور داسې خوراکونه دي چې پاغي خپل بچی ته پاللای شي. که داسې اسباب وو چې ته خپل بچی لا خوراک ورکولای شي نو روزه نشي پرې خوي. بیا په هغه سيزونه باندې مثلا د پاوډر واسطه کیږي هغه ته روغ واړه او هغه دی ورکوي او روزه دي نسی.
یا چې دی بل داسې خوراک ور کوي خو چې د دغه ماشوم د صحت خیال په وساتل شي چې د ماشوم صحت خراب نشي. خو که دومره غربت او چې د پاوډرو وغیرہ وس نه رسیدو یا دومره غربت او چې نور اسباب نشو پیدا کولای یا داسې یو حامل زنانوي چې آغا ناقابل برداشت حالت لورسیږي او خپل بچیلا هغه کم خوراک چې د غذا ور پوره کولو کې کمزورتیا محسوسوي او دغه حال لر ورسیږي چې لاسونه شیل شیخ په شیل شي ورزيږي بهوشي پرسي. نو شریعت دومره سختی نه کوي په داسې انسان باندې هم روزه بیا فرض نه وي. په وروستو ټیمونو کې هغه بیا خپل روزه نیولای شي چې کله روزه تیر شي او دغه اسباب مهیا مخاطب نه وي. ان شاء الله العزیز د روزه په باره کې کم سیزونه مکروحات تی کم مفسدات تی او کم خبرو ماتیگی پا کم نماتیگی څه احکامات تی اغا ټول به ان شاء الله العزیز وقتن فوقتن بیانو ټول اغیل په توجه سبق نسو. ان شاء الله العزیز تراوی کیږي د تراوو په باره کې ټول مسلمانانو ته دا درخواست ہے چې ګوره دغه میاشت الله تبارک وتعالی دا مونږ توسله به طور تحفه یو غنیمت او د عبادت